نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. رب العالمین په خصوصی فضل کرم توفیق احسان سره سورة الاعراف اختتام ته رسیدلې ده. آغاز وکړو د سورة الانفال او د رب العالمین خصوصی مدد غواړو. د رب العالمین مونږ ته د صحیح تلاوت ترجمه او تشریح کولو توفیق را نصیب او څومره ملګری چې زموږ سره په دې درسونو کې شریک دي او نورو ته رسي، دا زمونږ د ټولو د پاره د جنت د تللو سبب او ذریعہ وګرځي او د جهنم نه د بچ کېدو سبب او ذریعہ وګرځي. دې ته سورة الانفال ویل کیږي. مدنی سورت پس د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نازل شوه. او قرآن کې د دې سورت نمبر 8 او په نزول کې د دې سورت نمبر 88 ده. مشتمل ده د سورت په 10 رکوع او 15 آیاتونو باندې. په دې سورت کې د اسلام د اولنی معرکه غزوه بدر حالات بیان شوي دي. دغه غزوه په دویم د هجری په رمضان المبارک کې مخې ته راغلی وه. یو طرف ته 313 صحابه کرام بغیر د تیاری نه، بغیر د وسایلو نه، بغیر د اسلحې نه، بغیر د اسبابو نه، صرف د الله په مدد سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت. بل طرف ته 1000 کفار سره د تیاری اسلحې اسباب. رب العالمین دغه کم مسلمانانو ته په هغه زیات کفارو باندې فتح نصیب کړ. غنیمت میلاو شو. مخکې امتونو کې غنیمت استعمالول دا جایز نو، دا د دې امت خاصه ده. دوی د پاره مال د غنیمت استعمالول دا بالکل جایز حلال دي. نو دغه کې درې ډلې وي. وس دا غنیمت بچاته میلاویږي، نوې مسله راغله. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا مسله ویوړه. سکسان هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محافظینو، څه هغه چې هغه جنگیدون کیو، څه هغه چې هغه راجمع کون کیو. نو د هغې د تقسیم په باره کې رب العالمین دا آیات نازل ک او مزید تفصیل د 10 سپارې په شروع آیات کې ذکر. په دې صورت کې اسلامی ریاست اصول قوانین ضوابط بیان شوي دي. حکم د جهاد بیان شوی دی، ضرورت اهمیت د جهاد بیان شوی دی، غرض مقصد د جهاد بیان شوی دی، فائدې او احکام د جهاد، اصول او قوانین د مجاهدینو د پاره د جهاد بیان شوی دي. ترغیب د جهاد فی سبیل الله ته د رب العالمین د امداد ذکر دی. د معجزات د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکرہ، د منافقینو د ناکاره اخلاق او ناکاره صفاتو تذکرہ ده. خارجی عسکری پالیسی هغه بیان شوی ده. مختصر واقعه چې تعلق ساتي د دې رکوع سره. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره هجرت وکړ، نو د هغه وخت نه دغه مشرکین او د مسلمانانو په منځ کې جنگونه روانو، هیڅ معاهده نه و شوی. یو قافله شام ته تللی وه او پس را روانه وه او مشرۍ د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ کې هغه وخت کې هغه اسلام نو قبول کړي. مسلمانانو مشوره وکړه چې هغه قافله را روانه ده، هغوی سره زمونږ حالات د جنگ دی. نو د هغې د گرفتارولو د پاره دوی ووتل او عام حکم هم نو چې تاسو به ټول جهاد ته وځئ، بس د هر چا مرضی د اختیار. کله چې هغوی ووتل په سرپرستۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، هلته هغه ته پته ولګېده، هغه مکة المکرمې ته جواب ولېږه. د ابو جهل په سرپرستۍ کې 1000 کسان تیار شو، هغوی را روان شو هغه طرف نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کېنول، څه کول پکار دي؟ نو صحابه ذهنن تیار نه وو، هغې سره اسباب نه وو، هغې سره وسایل نه وو، هغه د جنگ په نیت نه وتلی. نو طبعا هغوی دا نه خوښوله چې زمونږ د جنگ وشي. البته رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ذریعه د وحی یا په ذریعه د خوب دا بشارت ورکړو چې ستاسو د کوم یو ډلې سره مقابله راشي، کاغه د ابو جهل ډله ده او که ابو سفیان، رب العالمین به تاسو ته فتح درکړي. دا زیره بشارت. نو دغه صحابو دا غوښتل چې زمونږ مقابله د ابو سفیان د قافلې سره راشي، ځکه هغې سره هم اسباب وسایل نشته، اسلحه نشته، زمونږ سره هم نشته، برابري. او هر چې ډله د ابو جهل ده، نو هغه خو ډېر زیات تیار دي، جنګجو دي، مکمل تیاری سره راغلي. خو رب العالمین دا غوښته چې مقابله هم د دغو سره راشي. نو دلته دا خوف او یره دا طبعی وه، او طبعی یره دا په هر چا کې وي. نو مقابله وشوه، رب العالمین هغه 313 ته په هغه خلق باندې فتح نصیب کړه او دراتلونکو د ټولو انسانانو د پاره یو تاریخی معرکه وګرځیده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک، تپوس کوي دوی ستانه اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم عن الانفال، عبارات غنیمتونو کی. انفال جمع نفل او نفل
یو معنی زیاتی راځي او بل معنی انعام راځي. دې کې اشاره ده دې ته چې مقصد د جهاد هغه مال غنیمت نه وي بلکې اعلاء کلمت الله وي. قل تورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم الانفال غنیمتنا لله الله لردی والرسول او رسول الله لردی، یعنی د هغوی د فیصله اختیار د تقسیم اختیار هغوی ته سپارل شوی دی. هغوی څنګه حکم کوي فیصله کوي هغه به ټیک. فاتقوا الله او یریږئ تاسو د الله نه. مناسب نه ده چې تاسو خپل منځ کې بحث مباحثه وکړئ. واصلحوا او اصلاح کوئ، صلح کوئ ذات بینکم فمنځ خپل کې. صلح دا بهترین عبادت په دې باندې الله راضي کیږي. واطيعوا الله او تابعداري کوئ د الله ورسوله او د رسول دهغه ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان. یا ان په معنا د اذا زکه چې تاسو مؤمنان او صحابه کرامو د ایمان گواهی د رب العالمین ورکړي ده د هغوی د جنت او د هغوی د کامیابی او د کامرانی. نو کامیابی په اطاعت د الله او د رسول د الله کې ده. انما المؤمنون بشک مؤمنان الذين داخو هغه کسان دي اذا ذکر الله کله چې یاد کړل شي الله وجلت قلوبهم نو یریږي زړونه د هغوی، رپیږي زړونه د هغوی. واذا تليت او کله چې ولوستل شي عليهم په دوی باندې آیاته آیاتنا د هغه د الله زادتهم نو زیاتوي دوی لرا ایمانا ایمان. وعلى ربهم او خاص پر خپل باندې يتوکلون دوی توکل کوي، ځان سپاري، اعتماد کوي، بروسه کوي. مومن شاندار دي الذين هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې پابندي کوي د مانځه. په دې سره د الله د طرف نه امداد راځي. ومما او د هغنا رزقناهم چې ورکړي دي موږ دوی ته ينفقون خرج کوي. د خپل صفات په صحابه کې خوشاله دل په دې چې زمنګ مال جان د الله د دین د پاره ولګي. اولئک دا کسان هم المؤمنون هم دوی دی مؤمنان حقا پرشتونی دوی د ایمان گواهی الله ورک. لهم د دوی د پاره درجاتن درجی دی لوی درجی عند ربهم فنز د رب د دوی باندې ومغفرتن او بخنه دا ورزق کریم او روزی دا عزت مند دا عزت والا رزق ده په عزت باندې ورته میلاویږي. علت بیانیږي کما لک څنګه چې اخرجک راویستلیت ربک ربستا من بیتک د کورستانا بالحق په حق سره په حکمت سره مصلحت سره د پاره د جهاد فی سبیل الله. وَإِنَّ أَوْ بِشَكَ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوَدَلَا دَ مُؤْمِنَانُنَا لَكَارِهُونَ تا بدگنی طبعا فوجد تیاری نکولو خپل بیانات وشو جذباتی بیانات وشو په دغه میدان کې یجادلونک بحث کوي دوی تاسرا په حکمت د دې کې په مصلحت د دې کې په جنگ د دې کې فی الحق په حق خبره کې بعدما تبینا پس د دینا جخکار شوی و دوی تا دې دوه کې بعد یوې سره ستاسو مقابله راځي. کأنما گویا چی یساقون دوی بوتلل شي راقل شي الى الموت مرگتا وهم ينظرون او چې دوی ورته ګوري. دا ظاهری نقشه د هغه جنگ په اعتبار د دې چې اسباب ورسره نه وو، وسایل ورسره نه وو، تیاری نه وکړي. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ وَكَلَّ وعده وکړه تاسو سره اے مومنانو الله په ذریعہ د وحی یا د خوب رسول الله صلی الله علیه وسلم احدى الطائفتين د یوی د دواړو ډلونه انها بشک چې هغه لکم تاسو د پاره دی دغه مال غنیمت به الله تاسو ته درکې، تاسو ته الله فتح درکې. وتودون او تاسو غختل انتی غیر ذات الشوکه دا به وسلی دلا شوکه غنی ته ویل کېږي، مراد ته اصلها او قوت. تكون لكم تشیستاسو د پارا مقابله د دې سره دراش
ويريد الله غختنا الله ان يحق الحق چې ثابت کړي او چت کړي حق لرا دین اسلام لرا بکلماته پخبلو حکمونو سرا فآیاتونو را لګلو سرا پر لګلو د ملائکو سرا ويقطع او پریکړي دابر الكافرين جرلی مند بنیاد کافرانو ليحق الحق دي د پارا چې غالب کړي حق لرا ويبطل الباطل او برباد کړي باطل لرا ولو كره المجرمون اگر چې دا بدګنی مجرمان اذ کله چې تستغيثون ربكم فریاد کول تاسو د پارا د مدد درب خپلنا او امداد به درب نه غواړي طریقه د رسول الله دا میدان دا بدر کې ولاړ دی الله نه غواړي الله ته فریادونه کوي ابوبکر صدیق راځي و یا رسول الله بس نور دعا مکوه زمونږ یقین دی الله به زمونږ مدد اوس کوي فاستجاب لكم نو هغه سوال قبول کړو تاسو او سوي انی بشکذا ممدکم امداد بكم تاسو بألف من الملائکه فزرو د ملائکو سرا مردفین یوبل پسی برازی دا زرو عدد دا پارا دا اطمینان ورنداغوی دا حلاکت دا پارا یو پرشتم کافی وا یو ماشه هم کافی و لیکن دی دا پارا دغرا ولی گل چی دا صحابه کرامو او سلبزائی وشی وما جعله الله او ندگر زولی اللہ دا امداد الا بشرا مگر زیره ولتطمئن به او د دې لپاره چې کلکشي په دې سره قلوبکم ورنستاسو ومن نصر او ندې دا غلبا امداد الا من عند الله مگر د طرف د الله نه ان الله بشک الله عزیز ذو اور حکیم حکمت والده